السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږ د باره کې دا ډیر خلک مونږ ته کالو کې قاری صاحب زما دعا نه قبلېږي، زه څه عمل داسې وکړم چې زما دعاګانې قبلېږي. ځکه داسې خلک وي اکثریت دومره ډېرې دعاګانې کوي، نوافل کوي او یاره دعای نه قبلېږي. د دې به وجه هم څه کېدلی شي. یاره قاري صاحب دې دپاره راته څه عمل وښایه. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو بهترین او اسان عمل هم څوک چې دا کوي که نه، الله جل شانه به د دغه انسان هر قسم دعا الله د الله په دربار کې قبلېږي. نو هغې عمل څه دی؟ د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم. اول خو داسې چل کوئ چې خپل نیتونه پاک کوئ. هر چاته چا سره بغض کینه مه ساتئ، د چا سره نفرت مه ساتئ. هر سړي سره اخلاق او مذاکره د اخلاقو سره ولا ملاویږي. هر چاته په هنده پیشانې ملاویږي، چاته تندې مه بوټوئ. هر سړي سره په خوشحالۍ ملاویږي. په دې سره به ګوره ستاسو زندګي هم ښکلې تېرېږي. که ته هر چا سره مطلب تندې دې هر چاته راترېو کړی، نو هر سړی څوک په در باندې سلام هم بیا نه کوي، ستا به څه حیثیت نه وي. ته وګوره په معاشره کې کم سړی چې څوک پې سلام وکړي او دی داسې خاندي هر ټایم، هر سړی به لکه دا ډېره ښکلې زندګي تېری خوشحال بخته سړی دی. دا هر سړی وایي که نه وایي دغه شان. نو چاته په زړه کې بغض او کینه مه ساتئ. او دویم نمبر خبره ده چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. چېرته یې منځ مه قضا کوئ. د منځ چې پابندي کې کله ګوره چې زنانه وي هغه چې څنګه اذان کېږي فورا منځ کوئ، او کم چې نارینه دي هغوی چې اذان کېږي فورا جومات ته ځئ د جم سره منځ کوئ. نو چېرته به ستاسو دعا الله رد نه کړي. ښه تاسو وګورئ علما کرام چې کله چاته دعا وکړي که نه هغه ستا قبول شي. هر سړی ورته یاره قاري صاحب مولانا صاحب ماته دعا وکړه، مفتي صاحب ماته دعا وکړه. هر سړی ورته وایي دا ولې دا مقام الله ولې ورکړی؟ هغه ولې چې کوم دی الله هره دعا قبلوي. خو هغه 15 وخته لمونځ کوي، هر سړي سره په خوښۍ طبیعتۍ ملاویږي، هر سړي ته چې کوم دی تندې پاک ساتي، پاک بغض کینه چا سره نه ساتي. او مین وجه اوس چې تاسو ته زه کومه دعا ښیم په دا دعا تاسو هم وایئ انشاءالله چې ستاسو به هم هره دعا قبلېږي. هغه دعا څه ده؟ هغه د زړه نه وی. ګوره یو خو داسې مونږ یې وایو، داسې نه بیخي د زړه د کومې نه به لګي. الله جل شانه ته به سوچ فکر هر څه به الله طرف ته کړي، او د دنیا نه به سوچ کټ کړي. او 1000 مرتبه به حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولى ونعم النصير. کله چې 10 پیرې پوره کړې دغه سره وایه، او چې 1000 پیرې پوره شي بیا راشه الله دعا غواړه. نو د دعا چل څه دی؟ څنګه به د الله نه دعا غواړې؟ نو بیا به راشي او څنګه چې هغه بچی خپلې مور ته په جړا شي، شابه ماله پیسې راکا، شابه دا چلو کا، شابه دا چلو کا، او مور ته جاړي په قسطه په سترګو کې اوښکې راولي. بعضې به مونږ وکړو نه چې مور به هم څه غوښتل جړا به هم نه راتله، زر به مو لاړې راواغستې په سترګه پسې به مو وکړلې. مونږ وي چېرې دا مور مونږ له څه وکړي، دغه کار مونږ له وکړي، پیسې مونږ له راکړي، دي عزت مونږ پرېږدي. دغه شان الله جل شانه ته جاړه فریاد کوه، هسې د جړا شکل جوړوه انشاءالله چې بیا د الله نه څه دعا غواړي الله به یې قبلوي. دا څه خبرې چې مې وکړې الله دې پې عمل کول اول ما راکې بیا د تاسو ته هم درکړي. او دا ویډیو چې د هر چا خوښوي هغې خدمت کې هم دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام، ډېره مهرباني، الله مراته خوشحاله ساته.